او ځان مبذرین مه جوړوئ، ځان اسراف کوونکي مه جوړوئ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. او دا مبذر، دا فضل خرچي کوونکی، دا د شیطان دوست دی، د شیطان ورور دی. دغه د شیطان د ورورولۍ نه د هغې نه چې موږ ځان وساتو. الله رب العزت ته قرآن و سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. دا څه چې موږ ووایې څه واورېدو، الله رب العزت ته دا په خپل در کې قبول کړي. الله رب العزت ته دا زموږ دپاره د قیامت په ورځ باندې د نجات ذریعه وګرځوي. زه یې درود شریف ووایي. یوه خبره مې بله کوله، زموږ دا تبلیغیان وروڼه هم راغلي دلته کې ناست دي. دا چا ستاسو دغه ختم شو که نه؟ د سیروزې څه پروګرام شته که نشته؟ او نو د سیروزې نقد اراده د چا ده؟ زه داسې لاسونه چوت کوي تاسو؟ دا خو لږ دي، مجموعه ډېره غټه ده او کسان لږ دي. ګوره وایي هو نو هسې دا سړی د جومات په ماحول کې پاتې شي که نه، او سړی مونځونه هم په پابندۍ سره شي، او سړی دا ټول وخت دا په جومات کې پاتې شي، نو په هغې کې اجر و ثواب دی. جومات کې سړی الله ته سړی جشوی، یا الله ما وبخې، بخې مې نو نه ځمه، نو الله وایي ځه چې نه ځې جوما وبخلې ځه. خوښه یې وده که نه ده؟ یوه سیروزه پکې پکار ده. کوم چې دغه دې څو کسان نومونه لیکلي وو؟ لیکلی شوي دي؟ ښه چې شوي دي بیا صحیح ده. بیا هغه د دوی سره میلاو شئ، دا کسان راغلي دوی سره خبره وکړئ، او یو تشکیل تی واخلئ، ولاړ شئ، چکر ولګئ. یو 3 ورځې دي، یو په تلو کې، یو په راتلو کې، او یو هلته کې په اوسېدو کې. بس الله رب العزت ته موږ له قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. یا الله سمرا زمونږ استادان شيوخ وفات شوي دي، یا الله هغې قبرونه د نور نه ډک کړي. یا الله د دې جماعت کې مخکې چې کوم امامو زمونږ ماما هغې وفات شوي دي، نو د هغې قبر د نور نه ډک کړي، د هغه په آخر کې جنت کې ولا اعلی مقامات ورکړي. نور څومره زمونږ استادان وفات شوي دي، هغې ټولو دپاره پکې دعا وکړي چې الله رب العزت د هغې له په جنتونو کې اعلی مقامات ورکړي. نور زمونږ چې دلته کې په دې وخت کې نږدې دور کې ډېر شی کسان وفات شوي دي، دلته کې دې ځای کې مو او د ښکته د نورو محلو کې ګڼ کسان وفات شوي دي. زمونږ ټول هغه تللی دغه موږ ټولو دغه یوه لار ده، خو الله رب العزت یې د هغې تقصیرات معاف کړي. الله رب العزت یې جنتونو کې ولا ځایونه ورکړي، او الله رب العزت یې څومره چې بیمار دي الله رب العزت یې هغې له صحت کامله عاجله مستمره د دین د خدمت دپاره ورکړي. دغه کم چې وفات شوي دي هغې چې کم پسماندګان دي هغې له دې الله صبر جمیل ورکړي. الله رب العزت یې څومره په دې حاضره مجمع کې د چا په زړونو کې څه شرعي حاجات دي، چا څه ویلي چا نه ویلي، چا د دعا درخواست کړلی چا نه دی کړی، د الله رب العزت ته هغه ټول هر څه معلوم دي. الله رب العزت د خپلو غیبو خزانونه پوره کړي. الله رب العزت څومره چې په دې کې بیماران دي الله رب العزت صحت کامله عاجله مستمره ورکړي. الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم وکړي. څومره چې قرضدار دي الله دې د قرضونو انتظام وکړي. څومره نور ضرورتونه دي، چا پکې اولاد نشته الله دې نیک صالح اولاد ورکړي، د چا پکې جوړ نشته الله دې نیک صالح جوړ ورکړي. الله رب العزت زموږ د پاکستان حفاظت وکړي. الله رب العزت دا وبا کوم چې راغله یا الله دا زموږ د مسلمانانو نه خصوصا اوچته کې کوم چې کافران دي هغې دپاره دا ذریعه د دین ته د راتلو وګرځئ، د هدایت ذریعه وله وګرځئ، او که هدایت د هغې په قسمت کې نه نو یا الله هغه پې تباه کړي. دا مسلمانان زموږ څومره چې دي هر ځای کې چې دي الله ته خلاص کړي، دا وبا د دنیا نه اوچته کړي. یا الله زموږ د پاکستان حفاظت وکړي، زموږ د مساجدو د مدارسو او د خانقاهونو د مراکزو حفاظت وکړي. یا الله زمونږ د علماو د طلبو حفاظت وکړي، زمونږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. یا الله د حرمینو شریفینو حفاظت وکړي. کوم ځای کې چې د دین خدمت کولی کېږي، په هره جامه کې په هر نهج باندې چې کولی کېږي، یا الله په قدم په قدم باندې د هغې نصرت وکړي. یا الله د هغې هغه کوششونه په خپل در کې قبول کړي.
الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. الله رب العزت ته دا څومره ورځې چې پاتې دي د مغفرت د ور نه د ازادۍ دا ورځې دي د الله رب العزت د طرف نه د دې هغه پیکیج شوی دی نو الله رب العزت ته په هغې کې موږ شامل کړي او الله رب العزت ته موږ په دې میاشت چې کله ختمیږي په دې کې چې موږ الله رب العزت بخلی یو او بالکل صفا شوي الله رب العزت ته هغه وکړي. الله رب العزت ته زمونږ دا دعا په خپل فضل و کرم سره قبوله کړي. الله رب العزت چې کله موږ د دنیا نه بیایي نو الله دې په هغه حال کې بوزي چې الله زمونږ نه راضي او الله دې زمونږ په خوله باندې دغه لویه کلمه جاري کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.